دا ټول خلقو کی مشهور دا شعبان دے، دا شعبان پا 15 شب برات دے. ستا خیال دے دا شب برات دے. مولوی صاحب کینی پا منبر اور دے وی پدی شپد عبادت دمرا اجر دے، او پدی ورځ د روجی دمرا ثواب دے. مولوی صاحب دا کم زینہ دے، فلانے او فلانے او فلانے وی. قرآن وی قرآن کی سوئی حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ. اذا دی لیلۃ مبارکۃ مراد نصف شعبان 15 د شعبان دا. داوی د بخنس برګ شپه دا انګور به د سخر خواخې خپوله پریوزي، لور کړه به اروا پراټې لیږلي کېږي. دا خو د امیانو خبرې وي. مولیان څه وایي؟ روجا د دې شپې د تخصیص عبادت او نفلونه علما محققین وایي لکه موضوعات کې ابن جوزی وایي دغه ټول روایتونه چې ذکر کوي دا تقریبا په 3 سندونه دي. یو دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بل دا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور بل دا ابی جعفر الباقرنا. پدریوانو سندون دا روایت مقطوع اسناد دے، ضعیف دے، بلکہ موضوعی دے. لا شکا انہو موضوع وجمہور رواته فی طرق الثلاثت مجاہیل وفیہم ضعفاء. دا ټول راویان مجاهیل او کمزوري راویان دي. د قرآن د آیت تفسیر په دغه سي روایتونو بیا پورا باب تړلې دی. حضرت شیخ القرآن علیه الغفران په ضیاء النور کې البدعات فی شعبان، وقت به اجازت رانه کی انشاءاللہ په درس کې به په تفصیل کو. خو لنډه دا واوره قرآن را لېږلی شوی دی فی لیلة مبارکة. دا کم شپه دا انا انزلناه فی لیلۃ القدر. مکه شپه دا یو قرآن دی کدو دی کنا، یو په لیلۃ مبارکتین کی دی او بل په لیلۃ القدر کی دی. دا شپه جدا دا هغه جدا دا نه. یو شپه دا خو چرته ورته د قدر شپه وی، چرته ورته د برکت شپه وی. دا په شعبان کی دا، دا په رمضان کی دا، شعبان کی ندا. او د جمهور د قول مطابق دا په آخری عشره د رمضان کی پتا پشپو کی دا. د رمضان نا او د رمضان د آخری عشره نه راوستل شعبان ته 15 ته. دی خېټه نا مراد ډیر سو کړل. لکه چې تاسو الوا پراټي خويندو لونو للیږي نو دور هندوان خو باندې چې جمعه ته منګل نه را لېږي، سخو به منګلم را لېږي کنه. ولې دا 15 بستا د لورو د خوري کنه د مولا صاحب بم وي. دی خېټه نا مراد ډیر سکړي دي، ډیر سکړي دي. الله دې رحم وکړي. خو بهرحال دا کمزوري خبرې دي. دغه 15 شعبان 15 ورته څوک وایي، څوک ورته شب برات وایي. د دې ابتدا د برامکو نه شوې ده. د ایران مجوسو به د اور عبادت کو، او د ایران او د فارس مشهوره قبیله د برامکا هوښیار خلک چې کله هغوی مسلمانان شول، لوی لوی عهدې په اسلامي ریاست کې ورته میلاو شوې. نو هغوی به 2 اخترې کولې مجوسو. یو ته نوروز وي، نوروز، یو ته به مهرجان وي. اوس هم دا نوروز شیعګان ډېر دوم دام سره مناوي، افغانیان هم ډېر دوم دام سره مناوي. شکر دی زمونږ په وطن کې دومره نشته. هلته د نورو دینی اخترونو نه ښه شان سره دا مناویږي. نوروز دی دا د مجوسو اخترو. د دې دا عقیده وه چې نور برج سور ته ورسي نو لاندې فصلونه پاخه شي، نو دی دا کرشمه د نور منله، نو د نور عبادت به کو. نو نمونه د نور په ځمکه اورو، نو د اور عبادت به هم کو. اوس هندوانم
د مجوسو نه پیدا شوي دي. د دې مشر چې و رامچندر، دا د زرادش شاګرد و. زرادش د مجوسو مشر، هغوی به ورته پیغمبری درجه ورکوله. هغوی په ما وحی نازله شوې د دساتیر د هغه کتاب و. 15 سپارې و، یو سپارې ته به دستور وي، 15 واړو ته به دساتیر وي. او هر سپاره به چې شروع کېده نو اول کې په فارسی کې د اعوذ بالله ترجمه و، پناهیم به یزدان از خوی بد و منش. دا د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ترجمه و، پناهیم به یزدان از خوی بد و منش. اگر رامچندر چې د زرادش شاګردو د اور عبادت د هغه نه راوړو دلته په هندوستان کې. اوس هم د هندوان د اور چورلۍ را چورلۍ او د اور نه چاپېره ګډېږي. دې کې تاثیر مني، دې ته عبادت بولي، دا هغه خبره ده. نو شب براتو چې په هغه شپه باندې د دې جشن نوروز راغی، زنانه ورونه بل کړل، ماشومانو له ورکړل چې دا د کور په چت ولګوئ، پنډوسی جوړ کړل، پټاخي مټاخي، او دا به په بره ایشتل. نو الناس علی دین ملوکهم، حدیث نه دی ګورې، مقوله ده. خلق خود بادشاهانو په مذهبي نو چې ویلی دل نو درباری مولیانو ورله حدیثونه جوړ کړل چې دا 15 شعبان شپه ده او په دې کې عبادت ډیر ثواب دی او په دې ورځ د روزې ډیر ثواب. او امیانو پکې دا شوړشوړی او پټاخي شروع کړي، چا پکې الوا پراټې او پولای پتاسي شروع کړي. دار چا خپل دین یو وي، بی دینی دار چا د خوښې خپل خپلې چې د چا څه خوښې. که دا دین وي خو بیا به د مولا او د امي یو وي کن. یو مولا نه وي چې ورونه بلول د 15 شعبان عبادت دی. مولا ځان له عبادتونه ورته ښي. نو قرآنی آیت کې لیلۃ مبارکۃ لیلۃ القدر دی، یو شپه دا صفت د برکتم لري د قدرم لري، دا په رمضان کې ده. اور احادیث خو دغه